بسم الله الرحمن الرحيم. ومفعول به اسم است كفعل بفاعل برو واقع شود چون ضرب زید عمرا بدان کی این هم منصوبات. اجي دې باب د شروع نوښ شي موږ ویلو. دویم باب دا د افعال په عمل کې دی. اوله مسله یو فعل غیر عامل نشي کېدلی، هر فعل به عمل کوي. دویم د عمل په اعتبار سره فعل په دوه قسمه، معروف او مجهول. نو د فعل معروف عمل کدا لازمی او که متعدی وی فاعل تبرف ور کوي، به که لازمی شپغو اسماء تبنسب ور کوي، مفعول فيه معه له او مفعول مطلق حال تمیز، او که متعدی وی مفعول به تبور سره هم نسب ور کوي. بهم تعریفونه دغه معمولات کړیو. اتو تعریف د فاعل مونږ ویلو څلور اجزا دي پکې. اسم بوي مخکې به ترنه پیل وي، دغه فعل نسبت به دته شوی او فعل به د پورې قایم وي. دویم نمبر مفعول مطلق درې اجزا. مصدر بوي مخکې به ترنه فعل وي او دا به دغه فعل په معنا باندې وي. به مفعول فيه اسم بي فعل ور سره ذکر وي او د فاعل فعل دا په بده کې واقع وي. او به دې ظرف هم وي. به دوه قسمه، ظرف زمان چې په زمانه دلالت کوي، ظرف مکان چې مکان دلالت کوي. و مفعول معه اسم بوي پستوونه به ذکر وي او په معنا د معوي. او ور سره موږ د کافی نه دا ویلیو چې کله به مرګرتیا د فاعل سره فاعلیت کی، او کله د مفعول سره مفعول به سره مفعول به توب کی. به مفعول له هغه اسم ته ویل کیږي چې د په وجه باندې فعل راغلی یا د حصولې د بار فعل راغلی. دو قسمه ول ویلو کن. به حال مولا غیسم ته تعریفي هغه اسم ته ویل کیږي چې نکره وی او دلالت کوي په هيئت د فاعل یا په هيئت د مفعول یا د دواړو. مثالونه مول ذکر کړیو، استلایم ذکر کړیو د چانه چې حال واقع کیږي هغه تبذل حال وي او د تبع حال. او به قیدی ذکر کړی وي چې حال به غالبا معرفه وي که چری نکره او تقدیم د حال به لازمي. اول حال کله کله جمله مرضی. به اتم نمبر تمیزو هغه اسم ته ویل کیږي چې رفع د ابهام کوي د عدد نه، کله د وزن نه، کله د کیل نه، کله د مساحت نه. تردید شوی وکنه. مفعول به اول به تعریف د مفعول به وکړو او به راته یو خبره یو فائدہ ذکر کړي. د مفعول به تعریف کې هم درې اجزا جوړيږي. اسم بوي فعل به ور سره ذکر وي او دغه فعل به په د باندې واقع وي. اسم بوي فعل به ور سره ذکر وي او دغه فعل د فاعل چې دا په د باندې واقع وي. ضرب زید عمرا اسم دے، فعل ور سره ذکر دے. فعل ور سره ذکر می ویلو که مقدم وی او که مؤخر وی. نو ضرب ور سره ذکر دے او په د باندې واقع هم دے. ضرب په امر واقع دے. زده شو آسان ده. نو اسم بوي فعل به ور سره ذکر وي او فعل به په د باندې واقع وي. رواني کوي هغه اسم ته ویل کیږي چې فعل مذکور په د باندې واقع وي. نو غره لګو مفعول به اسم است هغه اسم ته ویل کیږي
کفعل فاعل چې فعل د فاعل برو واقع شوت بد واقع وی چون ضرب زید عمرا ضرب فعل زید فاعل امرا مفعول به فائدہ را تبینی فائدہ دا څومره منصوبات چې ذکر شو مفعول مطلق مفعول فيه معه له حال تمیز او مفعول به دا و منصوبات دا پست جمله د تاموالی ناراضی اصل کی جمله په فعل او بفاعل معنی تام کیږي جمله په فعل او فاعل معنی تام کیږي او دا د جمله د تاموالی نه پس راځي دغه وجه د خلک وی المنصوب فضله منصوب چې د زیتی شه دی معنی د جمله تاموالی نه زائد شه دی ورسېدلې بدن پوهشه کین هم منصوبات دا ټول منصوبات چې دي بعد از تمامي جمله باشن دا پس تمام والی د جمله نه جمله به بچا تام کیږي و جمله بفعل و فاعل تمام شود جمله بفعل او فاعل معنی تام کیږي او وجه دا جمله کله چې کله مسند او مسند الیه وي فعل و مسند و فاعل و مسند الیه وي نخپل تام شول بدین سبب بدی سبب باندې گوین ویل کیږي ک المنصوب فضله منصوب زیتی شه دی زیادت زیتی شه دی ورسېدلې به مخکره زیږي فصل دا دویم فصل له پدې باب کې ناول کې منګه د فعل د عمل بیان وکړلو په دویم فصل کې دغه معمول سره د فاعل له و منصوباتونه هر یو تعریف وکړلو دا دویم فصل له ذکرته قاعده بیانې تقریبا مخکې من بیان کړې مې وګورته کې دیکھا اول تقسیم کوي د فاعل او به قاعده بیانې دوه خبرې شولې اول تقسیم او به دا قسمه قاعده چې فاعل با په فعل کې د تذکیر او تانیث اثر څنګه کوي دا غي څه صورتونه دي او کلن دی وایي فعل بکل مؤنث سره کله مذکر دغه قاعده راته بیانې نو تقسیم د فاعل کوي فاعل په دوه قسمه ده کله اسم ظاهر وي او کله اسم ضمیر وي تاسو اسم ظاهر هم پیژنئ او ضمیر تعریف هم مخکې تیر شوی به چې کله فاعل اسم ظاهر دوه قسمه دي کله ضمیر دوه قسمه دي کله فاعل اسم ضمیر بارز وي ضربت او کله اسم ضمیر وي او مستتر وي لکه زید ضرب کی هو ده من ویلی اول نمبر راته فاعل تقسیم کړي فاعل کله اسم ظاهر وي او کله اسم ضمیر به چې کله اسم ضمیر دوه قسمه دي کله بارز وي اسم ضمیر بارز اغا ضمیر تویل کیږي چې په لفظ کې تلفظ پی کیږي او ښکاری لکه ضربتو او ضمیری او دویم نمبر کله ضمیر مستتر وی لکه زید ضرب دا غ ضمیر تویل کیږي چې تلفظ پینې کیږي ښکاری نه ورسېدل به وته وګورئ بدان پوهشا کفاعل بر دو قسم فاعل بر دو قسم ده مظهر اسم ظاهر وی چون ضرب زید ضرب فعل زید فاعل ومضمر دویم ضمیر ده د دې دو قسمه بارز چاخکاری چون ضرب تو تلفظ وکیږي تو ضرب تو فعل تو ضرب فعل تو فاعل ومستتر دویم نمبر ضمیر مستتر یعنی پوشیده چپټ وی چون زید ضرب زید مبتدا ده ضرب فعل له ضمیر پکې د زید تراجی دغه فاعل فعل سره د فاعل نه خبر شي دا جمله اسمیه ده او جمله خبری جمله فعلیه ده جمله اسمیه ده فعلیه ده خو حیثیتونه بدل دي زید ضرب مجموعی تور باندې جمله اسمیه ده او ضرب چې ده فعل فاعل ده جمله فعلیه ده کفاعل ضربه هو است چې فاعل د ضربه هو د در ضربه مستتر چې په ضربه کې پټ دی
بدن کی چون ما تو اوس لغوه کې د قاعدو بیان تا کتاب کې په کومه طریقه قاعده بیان کړې دي نو تقریبا 4 جوړيږي. اوله چې کله فاعل مؤنث وي او مؤنث حقيقي وي، مؤنث حقيقي مخکې ویلو هغه مؤنث ته ویل کېږي چې دا غي د بارا په حیواناتو کې نر موجود وي یادم دي کنه، او د مقابله کې مؤنث غیر حقيقي لفظي چې دا غي په مقابله کې نر د حیواناتو نه موجود. دسه وکنه وسره شي. اوله قاعده کله چې فاعل مؤنث وي او حقيقي وي، یو کله چې فاعل به وره اوله قاعده کله چې فاعل اسم ظاهر وي او مؤنث حقيقي وي. دیمه قاعده کله چې فاعل ضمیر د مؤنث وي کغه د حقيقي وي او کغه غیر حقيقي وي. دوا په دې دوه صورتونو کې به فعل وجوبا مؤنث راوړي. قامت هند او هند قامت دلته ضمیر دی. کله چې فاعل اسم ظاهر وي او مؤنث حقيقي وي، او کله چې فاعل ضمیر وي او د مؤنث ضمیر وي کده حقيقي مؤنث او کده غیر حقيقي وو، بهرحال به فعل مؤنث راوړو. دو صورتونه شو کنه، یو حکم شو. دریم کله چې فاعل اسم ظاهر او مؤنث خو غیر حقيقي وو، نو په دې وخت کې فعل مؤنث راوړي او که مذکر راوړي فلک الخيار تا ته خيار دی. څلورم کله چې فاعل جمع مکسر وا، ردی صورت کې فعل مؤنث راوړي کې فعل مذکر راوړي به هم تا ته خيار دی. صورتونه څلور حکمونه دوا، فاعل اسم ظاهر مؤنث حقيقي او فاعل ضمیر د مؤنث د دوړو په شریک یو حکم فعل مؤنث راوړي وجوبا. به دریم څلورم فاعل اسم ظاهر او مؤنث غیر حقيقي یا فاعل چې جمع مکسر وا نه د دوړو په شریک یو حکم فعل کې مذکر راوړي او مؤنث راوړي. تاسو پوه شئ. راځي عبارت به وایو به ور سره من کوم صورتونه بیان او بیان کو او ته وګورئ نور بدن پوه شا که چون فاعل مؤنث حقيقي باشد، چې کله فاعل مؤنث حقيقي وي یا ضمیر مؤنث یا ضمیر د مؤنث وي، علامت تانیث در فعل لازم باشد. علامت تانیث په فعل کې لازم موږ ول فعل به مؤنث راوړو. چون قامت هندن اسم ظاهر د مؤنث حقيقي ده او دې کې تانشتره هندن کې کتاب کې او کني دغه حکم دی. هندن قامت هندن او قامت فاطمه قامت زینب همدغه شان کې ضمیر وی لکه هندن قامت، هندن مبتدا قامت فعل ضمیر فکر هغه فاعل چې هغه هي د هندن تراجه دی ای هي. دریم څلورم صورت ودر مظهر چې کله فاعل اسم ظاهر وي خو مؤنث غیر حقيقي وي، ودر مظهر جمع تکسیر او کله چې فاعل اسم ظاهر وي او جمع مکسر وي دو وجه روا وا شد بدی کې دو وجه جایز دي. چون طلع الشمس دلته شمس اسم ظاهر مؤنث غیر حقيقي دي، طلعت الشمس اول کې مذکر راوړو به مؤنث. وقال الرجال اسم ظاهر جمع مکسر ده مذکر فعل ولا راوړو، وقالت الرجال کې ولا مؤنث راوړو. تاسو پوه شئ. اوس ما تلک برو ګورئ فاعل وقاعده مخکې مونږ ویلي و کله چې فاعل اسم ظاهر وحد الفعل ابدا هدايه النحو کې دي. کله چې فاعل اسم ظاهر او فعل به واحد راوړو، که اسم ظاهر مفردهم او که تثنیه او که جمع وا نرسي به فعل به راوړو واحد لك جاء مسلم جاء مسلمان او جاء مسلمون بهرحال واحد دي. او کرشي فاعل ضمير وحد للواحد وسني للمثنى وجمع للجمع، نبيك فاعل واحد فعل بم واحد وي زيد ضرب، كفاعل تثنيه فعل بم تثنيه وي الزيدان ضربا، او كفاعل جمع نو فعل بم جمعي الزيدون ضربوا. پوه شولې پی
دا یو قاعده مخکې ویلې و د تانیث بیان چون کې مونږ وکړلو فعل وکړه مؤنث وکړه با مذکر وینو لک شان ترتیب سره وتوق شي کله چې څلور قاعده موجود وي ښا فعل به مؤنث راوړو وجوبا د اول صورت شو څلور قاعده کله کم فاعل اسم ظاهر وي او مؤنث وي دوا حقيقي وي درې او د فعل او د فاعل ترمنځ فاصله نه راغلي څلور دا څلور قاعده چی اول صورت شو حکم سره فعل با مؤنث وی وجوبا لك قامت هندن دیم اول قیدم څه لګولې فاعل اسم ظاهر وی نو دا اول قید بدل ک وسلم صورت بشي ک فاعل اسم ظاهر نه اسم ضمیر وی نو واست دي دو صورتونه دي ک ضمیر د مؤنث وی ک ارنګ مؤنث وی کتاب کې دویم بیانو کنه به به هم فعل راوړی مؤنث وجوبا او ک ضمیر د مذکر وی نو به فعل مذکر راوړی زید هند ضربت او زید ضرب دو شو دویم قید لري کا فاعل اسم ظاهر دی خو به مونږ ویلو مؤنث وای کنه دا قید لري کا مذکری اسم ظاهر یو مذکری به فعل مذکر راوړي لك زید لك ضرب زید درې صورت شو بلکې څلور شو کوي شم دغه دویم نمبر کې موږ دوه صورت جوړ کړو خیال می چې فاعل ضمیر وي د مذکر وي کې د مؤنث وي هغه کې دوه جوړ کړو مجموعي تور څو صورت شو څلور راځه پنځم لا دریم قد لري کا فاعل چې اسم ظاهر دی مؤنث هم دی من قید لګولې او حقيقي بدل کړي غیر حقيقي دا پنځم صورت شدل ته تخيار دی فعل مؤنث راوړې او مذکر کتاب کیو کنه طلعت الشمس طلع الشمس څلورم قید لري کا شپږم صورت به جوړ شي اوس پورې پنځه صورت شو ها شپږم صورت څلورم قید لري کا فاعل اسم ظاهر دی مؤنث دی حقيقي دی خود فعل او د فاعل ترمنځ فاصله راغلي ده بهم تا تخيار دی لك جاءت اليوم هند او جاءت اليوم هند اليوم منس کرا غله دته ته خيار دی څو صورت شپک کنه بقایو د وکیلا کله چې کتاب کې چې کوم ذکر دی کله چې فاعل اسم ظاهر وي او جمع مکسر وي فاعل اسم ظاهر وي جمع مکسر وي کله مذکر عاقل جمع مکسر وي او کله مذکر غیر عاقل جمع مکسر وي کله مؤنث عاقل جمع مکسر وي او کله مؤنث غیر عاقل جمع مکسر وي څلور وړو صورتونو کې کله چې فاعل اسم ظاهر وي هم صورت لګي کړه هم صورت کې کله چې فاعل اسم ظاهر وي او جمع مکسر وي کله مذکر عاقل جمع مکسر وي کله مذکر غیر عاقل وي کله مؤنث عاقل وي او کله مؤنث غیر عاقل وي بهر حال تا تخيار ده څوم صورت شوم لکه مثالونه واوره کنه مذکر وي عاقل وي او جمع مکسر وي لکه مضل ايام مضت الايام دا خو غیر عقل مثالو عقل مثال کتاب کې وکنه قال الرجال قالت الرجال غیر عقل مثال دا شو مضل ايام مضت الايام يوم چې ده کنه مذکر ده خو غیر عقل له چې مؤنث وي او عقل وي خجي فاعل ما ویلو کنه چې جمع اسم ظاهر او جمع مکسر وي او د چا د مؤنث عاقل جمعي یا د مؤنث غیر عاقل دواړه ویلو د عاقل مثال قال نسوه او قالت نسوه امراه جمع ده او دغه شان چې مؤنث فاعل اسم ظاهر وي جمع مکسر وي خود مؤنث غیر عاقل وي بهم دغه حکم دی
لکه جر العیون او جرت العیون تاسو پوه شئ څو سورتونه شټول نه دا وم لګیو دا اتم وره وس کچری فاعل چې دی دا ضمیر د جمع مکسری او مکه جمع چې دا کنه 13 شوه دا غي ضمیر وی لکه الرجال نبی ته اختیار دی کفیل مؤنث راوړي واحد لکه الرجال قامت او کفیل جمع مذکر راوړي الرجال قاموا کله چې فاعل ضمیر د جمع مکسری تا ته خيار فعل مؤنث مفرد مؤنث راوړي او که جمع مذکر راوړي الرجال قامت الرجال قاموا پوه نشو حجی دا مو شو اته شو کنه نه هم انا هم دغه مخکینی تیر شي وس پرې دی کله چې فاعل اسم ظاهر وي او مذکر وي مذکرات صورتونه شو ورسېدل کنه به اور بصیر شي قسم دوم مجهول من شروع کې ویلو که استاد ذهن کې فعل بدو قسمه معروف او مجهول معروف بیان تر دې ختم شو دویم قسم دی مجهول فعل مجهول چاته وي او د دې د چې چا لرف ور کوي هغه ته ویل کېږي مفعول ما لم يسمى فاعله من ورته نائب فاعل وایو د دې څه تعریف ده نو راځي اول نمبر د فعل مجهول تعریف فعل دې زمون په دې فصل کې به موږ د فعل مجهول او داغه د مرفوع تعریف وکړو او ور سره نائب فاعل بڅوک جوړیږي داغه بیان کوو اورا فعل مجهول هغه فعل ته ویل کېږي چې فاعل یې نه وی ذکر فعل مجهول هغه فعل ته ویل کېږي چې فاعل یې نه مسمى دا یو تعبیرات بدل مفهوم یو دی او فعل مجهول هغه فعل ته ویل کېږي چې فاعل یې نه معلوم یو مطلب دی څنګه چې فعل معروف کې درې تعبیر کړیو فعل مجهول هغه فعل ته ویل کېږي فاعل یې نه وی ذکر معنی فاعل معلوم نه معنی فاعل مسمى نه لکه ضرب زید زید وهل شوی چاوي وهل دی نه د ذکر مسمى شوی نه دی دغه نوم نه دی خصل شوی رسې کنه به اوس دغه د دې د مرفوع تعریف د دې د فعل معروف مرفوع فاعل او د فعل مجهول مرفوع چې هغه نائب فاعلی هغه ته موږ مفعول ما لم يسمى فاعله وایو دغه تعریف بداسي شي دغه اسم تویل کی دغه اسم تویل کیږي چې دې چې دې ته د فعل معروف په ځای د فعل مجهول نسبت شوی خبره ختمه هغه اسم مرفوع تویل کیږي چې دې ته د فعل معروف په ځای فعل مجهول نسبت شوی پوه شو بي وګورئ قسم دوم مجهول بدن پوه شاک فعل مجهول بجای فاعل مفعول به را رفع کند فعل مجهول چې دی دا بځای د فاعل باندې مفعول به طرف ور کوي دیو ترتیب تعبیر دا شوغا بلکې د سبب وایو دیونه تعریف د فعل مجهول کړي دي او نه دغه د مرفوع کړي دي ډایرک ولا د رفع د عمل بیان کړي دي د فعل مجهول عمل د رفع سره د فاعل په ځای باندې کله مفعول به ته او کله نور ته رفع ور کوي بس دا خبره ده خو نور موږ تعریفونه وکړه فعل مجهول چې فاعل نه معلوم او چاته چرف ور کوي ما څه ویلو د فاعل په ځای چې چا طرف ور کوي سره مفعول به نه نورم کېدل شي هغه ته موږ نائب فاعل وایو هغه ته موږ مفعول معلوم سما فاعل هو وایو دغه تعریف داده چې نسبت ورته د فعل معروف په ځای د فعل مجهول شوی صحیح شو کنه دیو ډایرک د عمل بیان کړي ودان فعل مجهول چې دی بجای فاعل په ځای د فاعل باندې مفعول به را مفعول به تا برفع کو نه درف ور کوي او باقی کم مفعولات دغه ته به نسب ور کینو او باقی را بنسب کولن چون
ضرب زید یوم الجمعة امام الامیر ضربا شدیدا فی داره تادیبا والخشبا. دای مثال دے. نو دیو دا عمل بیان کړی دی یو او به مثال ذکر کړی دی دوا. ضرب فعل مجهول، زید مفعول به دی او نسبت د فعل مجهول ورته شوی نو دا نائب فاعل. یوم الجمعة مضاف مضاف الیه مفعول فیه ظرف زمان. امام الامیر مضاف مضاف الیه مفعول فیه ظرف مکان. ضربا موصوف شدیدا صفت مفعول مطلق شو. فی داره جاری مجرور دے. فی جر دار مضاف اهم ہی مجرور جار سرد مجرور نا فی جار دار مضاف ہی مضاف الیہ مضاف سرد مضاف الیہ نے مجرور او مجرور سرد خپل جار نا متعلق شو تر ضربا پوری. تأدیبا مفعول له دے وہ بمعنی د مع دے. الخشبة مفعول معه دے. دا فعل مجهول سرد نائب فاعل او سرد جمله منصوباتنا او د متعلقین دا جمله فعلیه شولا فعلیه خبریه. اصطلاح بیان کی و فعل مجهول را فعل ما لم يسمى فاعله گویندې ته فعل ما لم يسمى فاعله وي ومرفوع 10 او د دې مرفوع ته مفعول ما لم يسمى فاعله وي. تاسو پوه شئ کنه لنډه دا زمنګ په کتاب کې د عمل بیان ورل کړي مثال بیان کړي دي او اصطلاح بیان کړي دا خبر خو نه دیږي ترتیب. زمنګ نن سبق کې په دې فصل کې یو د فاعل تقسیم وشو دوا اقسام ہوتا بلکې درې ہوتا. اسم ظاهر، اسم ضمیر بارز، اسم ضمیر مستتر. او به قاعده بیان شو لفعل وکلم مؤنث وی کلم مذکر دوا. او دریم نمبر ورپسې د فعل مجهول د عمل بیان وکړو او به داغي مثال ذکر کړلو څلورم شو او به د اصطلاح بیان وکړو. نو مجموعي تور باندې پنځه اجزا بیان کړل. راشي عربی عبارت لا دا ترتیب ډیر ضروری ښه طالبان به خپويږي ترتیب بوله ورکوي. موږ کله شروع کیر شي علم پوهشم ان الفاعل على قسمين. فاعل بدو قسمه دي. اسم ظاهر یو اسم ظاهر دی. نحو سعید رواله بدی ترکیب کی چې قرأ سعید قرأ فعل سعید فاعل. اسم ضمیر دویم اسم ضمیر دی. نحو قرأت دلته تو ضمیر دی. به ضمیر چې بدو قسمه ثم الضمير ايضا على قسمين. ضمیر بارز یو ضمیر بارز دی چخکاروي لکا تاروالا المضمومه چې کوم تضمم ملاو د بدی قرات کې بدی ترکیب کې قرأت تای مضمومه. ضمیر مستتر بل ضمیر مستتر دی چې هغه نخکاری تلفظ به نه کیږي لکه زید قرأ بدی کې هو دی. فالفاعل فاعل چې لفظ هو دی. المستتر فی قرأ چې مستتر دی په قرأ کې. وعلم پوهشه ان الفاعل فاعل چې دی اذا كان مؤنثا حقيقيا کله چې مؤنث حقيقي او كان ضميرا للمؤنث یا د ضمیر یا د مؤنث ضمیر فلا بد ان تكون علامه التانيث. نبي ضروري ده فلا بد ضروري ده ان تكون ويبا علامه التانيث علامه التانيث بارزه خارف فعل کې لك قامت هند وهند قامت هي. واذا كان الفاعل مؤنثا غير حقيقيا كلا فاعل مؤنث غير حقيقي وي ظاهرا اسم ظاهر وي او كان جمع تكسير یا جمع تكسير وي ظاهرا اسم ظاهر جمع مكسر وي او كان مؤنثا یا دا فاعل مؤنث وي وغير حقيقي وي ومفصولا بين الفعل والفاعل فاصله راغلي بما بين الفعل وفاعل کی فيجوز فيهما الوجهان کی دو وجه جائز دي. اي تذکیر د فعل هم وتانيث او تانيث د فعل هم لکه طلع الشمس مذکر طلعت الشمس مؤنث قال الرجال مذکر قالت الرجال مؤنث حضرت المجلس امرأة فاصله منس کرا غلیدا او حضر المجلس امرأة. الفعل المجهول دي كدري خبري. اول عمل القسم الثاني من الافعال العامله الفعل المجهول ده وهو كل فعل حذف فاعله في الكلام
هغه فعل ته ویل کېږي چې فاعل حذف وي او اقیم المفعول به او قائم وي مفعول به چې داغه بزبانی ويختص بالمتعدي دغه لکه قصه ډیره کړي دا سره متعدي کې راځي ښا مونږ چې دا کوم تعریف وګورئ ډېر مزیدار تعریف شو فعل مجهول چاته وي چې فاعل حذف وي موږ سره دومره ویلو کنه او به مفعول به په زید هغه ولاړ وي خدا کې ټیک نه دی حق هر وخت مفعول به نه کله دا نور مفاعیل چې دي کنه ان شاء الله دا غي بیان سبا سبق کې د خیر سره وکم امدريږي البته دا خبره چې سره متعدی کې راځي دا صحیح ده عمل او وروس کتاب کې دا خبره ذکر ده صرف عمل ان الفعل المجهول يرفع المفعول به مفعول به طرف اور کوي مكان الفاعل بزيد فاعل وينصب المفعولات وينسب المفعولات او نسب ور کوي مفعولات ہوتا الباقي چکم باقي دي لك ضرب زيد يوم الجمعة امام الامير ضربا شديدا في داره تاديبا والخشبا استلاء ويقال له اليكي دي فعل فعل ما لم يسمى فاعله ولمرفوعه تويلكي مفعول ما لم يسمى فاعله تاسو لک برو غري ضربت هندن ضربت لفظ دې ځکه ما تلفظ به الانسان مستعمل دې استعمال دې وردلته استعمال دې او به د دې درې قسم دو قسمه دي مفرد مرکب ضربت مفرد دې تنها دلالت کند بر یک معنا به دې درې قسمه دي اسم فعل حرف دا فعل دې کلمه دا مستقله معنی دلالت کوي زمانونو یو زمانه سره تعلق د ماضی معرب مبنی کې مبنی د ځکه ماضی جمله ماضی مبنی وي به اسم غیر متمکن د اسم قصا معرفه نکره د اسم قصا او مذکر مؤنث واحد تثنیه جمع د اسم قصا اسم متمکن شپاله اقسام د اسم قصا فعل مضارع اعراب هغه د مضارع خبره ده د ماضی ده او به حروف عامله د حروف قصیدی دیم نمبر افعال عامله او تر ورسیدلو نو من ویلی یو فعل غیر عامل نشي کېدل نو د ضربت هندن بشن د عام افعال بشن ضربت هم عامل دي بعمل به اعتبار سره فعل بدو قسم معروف مجهول دا پکې معروف دي ما عمل د معروف دا فاعل طرف ور کوي نو هندن طرف ور کړلا بیک لازمی شپږ شین تنسب کې متعدی وو تنسب ور کیدا متعدی د ضربت هندن عمرن تنسب ور کو به مؤنث بکل راضی مذکر بکل راضی نو چکله فاعل دلته بدا مؤنث وجوبا مؤنث وی دا فعل ولید دی فاعل اسم ظاهر دی مؤنث دی حقیقی دی بلا فاصله راغله دی پوه شئ بس وکونو مقدره نه ملاویږي لنجه دی